بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مصنف د کتاب د خپل کتاب په آغاز اور ابتدا کې عمل کړی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث قولی اور په حدیث فعلی باندې چې خپل کتاب مصدر کړی دی په بسم الله سره او په الحمدلله سره. نو تصدیر د کتاب به بسم الله اور تصدیر د کتاب په الحمدلله سره دا عمل دی یا اظهار عمل دی په احادیث قولیه او په احادیث فعلیه د پیغمبر علیه السلام. احادیث قولیه نو مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ یا بعض روایتوں کی بسم اللہ راضی نو فهو اقطع و اجزم راضی ہر اغکار چی زیبال وی د زیبال سوک معنی کی زیشان خبال زرت هم وی نو ہر اغکار چی زیشان متعلق بی ارادت الانسان وی او دهغی ابتدا پا اسم د اللہ سرو نشی نو حغا بی برکت وی یا اجزم وی دمبوریدوی لکی غسی وی یا پائے کہ خیر و برکت نیوی. نو چونکہ صاحب کتاب حدیث قولی چھ پیغمبر علیہ السلام ترغیب ورکر دے قولن چھ امر زیشان امر زیبال ابتدا بسم اللہ کوئے نو دی بسم اللہ ذکر کا پا حدیث قولی دا پیغمبر علیہ السلام عمل اکا. حدیث فعلی د پیغمبر علیہ السلام دادے چې پیغمبر علیہ السلام چې سمره خطوط چاته بلیگل یا کله چې پیغمبر علیہ السلام سو خطبه فرمایلی دا نو بغی کې هغه خطبه ابتدا بسم الله او دغه خطبه ابتدا په الحمدلله سره کړی دا. نو لہذا ابتدا یعنی عمل د پیغمبر پلیکلو د خطوطو کې بسم الله اور پلیکلو د خطوطو کې بالحمدلله دا احادیث فعلیه دي. اور کل امر ذیبار لا یبدأ چې پیغمبر فرمایله دي نو هغه حدیث قولی شو. نو حاصل دا شو چې صاحب کتاب د خپل کتاب آغاز لوجد موافقت تا احادیث قولیہ اور احادیث فعلیہ سره کړی دی او په بسم الله او په الحمد شروع کړ دی. کله چې دا بخاری شریف بیاوه نو التکی حمد نشته بسم الله باب قول الله ذکر دی. نو الته خلق وی چې حمد ذکر نه دراوړي چې دا حدیث ضعیف و د امام بخاری په نسبت باندې نزل لغونه تاسو یو دو خبرې کوم. یو خبره داده چې سند د حدیث او دیمه خبره داده چې الفاظ د حدیث اگر چې کل امر زیبال روایت ضعیف دے لیکن محدثین فرمائی فتح الباری وغیرہ ذکر کئی چې دا په ډیر کثیر طرق سره دا حدیث ذکر دے نہایت ډیرو طریقو سره ذکر دے اور کثرت طرق په یو حدیث کې یسیر الحدیث حسنن چې کله یو حدیث په غنو طرق سره ذکر شي ناغه زیاتواله د طرق جدي کړه طرق په معنی اسانید سره ده. کله چې یو حدیث په ډیرو طریقو سره ذکر شي یعنی په غنو اسانید سره نو هغه غن احادیث حدیث له حسن درجه ته رسي. او چې کله حدیث حسن شي نو یجوز الاستدلال به نو لہذا حدیث درجی د حسن ته رسیدلې دي او استدلال په ضروری دي او جائز دي. دویمه خبره دا ده چې دا حدیث مضطرب په اعتبار د سره دي متن حدیث دي
یو ګور سند حدیث ته یو متن حدیث ته. سند حدیث ته ما یوصل به الى المتن الى الحديث والمتن قول الرسول یا حدیث رسول هغه ته متن وي. لکه یو قال حدثنا سند شل استراد مقتضی فی ذیفت ودن بدری فی ودن خدا نے لیکن حدیث سے یعنی حدیث اور حدیث اگا ہر شب کل فی اللہ ابو انزلایو بہت تیز توبہ اویا دو اس نمبر انت رضی اللہ عنہ رسول اللہ قرن ایسا کلمہ ترمذی حری الحد کے بعد تہدی خبی انو ختمہ فنون النصر دی ساده چپت لذاقی اور رد دادی ہے تزور غیر قضا مخفی فی جگڑی سے تو حتا بتو اسم الحق ذل ذکر اللہ ذکر کامل علم زند کتاب ذکر دے بہ فاقی پہاڑ پر جگت میں کتاب لا فچ ہی دے دس شاہ نہ بھائی دے بچلا کرے تو قتیش پرول پخی فاط چبتیش دس نہ کی پکا بس دکار اللہ دے چاہی چپکم بصفات چکا دا ہے انگم کا لم تحویل اسلام کو اور خلیل نوکم ہے اشل اللہ اگر ولا نشتر خطا والی خیر کی او چغ برا اللہ دنیا مائل مجرور او ترجمہ کرو اللہ خستخلا شوالے اور کہ الرحمن اول الخبر عبد الله ثم سچرا اشو شروع ذکر بل الرحمن الله دزاری رحیم دای سین تاجا صفات اللہ تعالی دې ولو کې بسم الله الرحمن الرحیم اسم او د تشهید کې حضرات کی او خلق چې مشبکل یو شو ملت زاوت کراغی شو دې سمپچ کرا یو خطب تاج مطلب یا طبقا فقبا مشبہ او ان کای نو بسم الله الرحمن الرحیم مدد غواړو کنا پنوم داغه الله سره چې خالق الاسباب دی برکت اچون کې دی او ثمرات مرتب کون کې دی. نو دا درې واړه شیش نو بقا د شی دریو ته محتاج دی. وجود چې شو کنه وجود اسباب بقا او ثمرا نو الله الرحمن الرحیم کې دې ته اشاره شو. بس نور جګړه نه کو او که ته چې دا رحمان او رحیم چې صيغه د مبالغه دي کنه او مشتق دي د سنا د رحمت نه او رحمت اثر قلب دی. الله خو منزه د قلب نه دی. لداغي جواب به علماء کرام ذکر کوي او ډیر خسته جواب دی. دا یو ضابطی په تور باندې یادول پکار دی چې هر هغه افعال چې داغي اطلاق په صفاتو د مخلوق باندې کیږي کله چې دا منسوب الله تشی نو عین افعال مراد نی نتیجه او ثمره د افعال مراد وی. بس دا یو قاعده شو او ډیره مزیدار شو. اوس کې ته چې د رحمان د رحمت نه مشتق دی هغه خو ستوي رقت قلب ته وي نو الله خو د قلب نه منزه دی هغه ته د رحمان نسبت څنګه وشو. نو موږ وایو چې لکه رقت نتیجه صدا او د رقت ثمره صدا ایصال الخير. نو موږ دلته ایصال خیر معنا کوو رقت قلب معنا نه کوو. مثلا یاد شو چې دا د مفسرینو قاعده د قران پاک لکه لا یستحی چرازی الله یستهزئ چرازی تیجو کنه نو دا څومره قیدی چې دینه بس دقه شوي شه هر هغه کلمات چې سوی منسوب ال الخلق وی او داغي افعال و صدور د خلق نکیږي مخلوق نکیږي. کله چې دا افعال منسوب شي الله تا نو عین فعل مراد نی نتیجه فعل مراد وی او د رقت قلب نتیجه ایصال الخير و دفع الشر دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم الله مهربان دی خیر رسون کې د مخلوق ته شر نه بچ کون کې د مخلوق له او پر رحمان کی اشاره ده ستا کبار غټ غټ رحمتونو ته او رحیم کی اشاره ده صغار ته وړو وړو ته. ٹھیک شو یا رحمان کی ایصال خیر دی او رحیم کے دوام ته اشاره ده. لکه ذکر بعض علما ذکر کوي چې رحیم به وزن فاعل دی او د مقتضی د تکرار دی. نو الرحمن دی او رحیم معنی بیا بیا رحمتونه وي. مثلا شو بسم الله الرحمن الرحیم شو. نور خبرې هغه خود کتابونو شته او خن کې په مشکات کې په دې خبرو کې ها الحمدلله نحمده ونستعینه
الله ګوره علماء کرام الحمدلله نحمده په دې باندې علما باز کې چې الحمدلله کې کم الف لام دي سو کوئی الف لام ذهنی دي سو کوئی جنسی استغراقی دي سو کوئی چې عهدی دي ٹھیک شو دا ذهنی تصور دلته محدثین فرمایي چې مناسب خو نه دی اسلام استغراقی شنو الحمدلله نه مراد ده الحمدلله جنس حمد چې کوي یو حامد ہر زبان ہر زمان اور ہر مکان کی دا ثابت للہ تھی ہر یو شے کی ہر حمد یعنی جنس حمد چې کوي او حامد ہر زمان و ہر زبان و ہر مکان کی للہ خاص یو اللہ لري نو تخصیص تا حمد دلام اختصاص نشو اور عمومیت تا حمد در افلامی جنسی نشو اور عمومیت تا حامد چی دے لوجه دا عدم ذکر دا حامد نہ دے چونکہ حامد ذکر نہ دے تیشو کنا عمومیت حمد مستفاد دے دا افلامی جنسی نا عمومیت تا حامد مستفاد دے دا عدم ذکر دا حامد نا تیشو کنا اور تخصیص دا حمد مستفاد دے دلامی تخصیصینا نو جنس سے حمد چکوی یو حامد پر مکان و ہر زمان ثابت للہ تعالی نو تمام حمدنا یو اللہ زمان دا شیوخ چو دا دیر لوی علماء تیر شید کنا زخب مدحکم دا خپل استازانو کنا نو دا دیر لوی خلق تیر شید پا دی بانی معترض اعتراض کی چتا سوئے چ الحمدللہ کی د مخلوق محامد هم ذکر دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمد نشتے کنا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم پیغمبر صاحب په مؤمن رؤوف رحیم دی او نور قرآن پاک د صفات د پیغمبر علیہ السلام نے بالکل لبریز اور ډک دی احادیث کوم د پیغمبر صاحب صفات ته او تاسو د خلق صفاتونه کوي دا سخی دے جواد دے عالم دے متقی دے پرزگار دے فلان کے دے نو دا خو هغه تمام محامد الله لپاره ثابت علماء کرام فرمایي چې حقیقت کې د مخلوق دا حمد چې دے دا په حقیقت کې حمد د خالق دی ځکه چې په دې مخلوق کې چې کم کمال او کم حمد موجود دی دا در حقیقت دا اللہ حمد دے ذکر چاگا خالق دی صفت تے اغا معطی دی صفت تے ٹھیک اغا مبقی دی صفت تے دا در حقیقت دا اللہ حمد دے دا مخلوق ندے یا حمد دا باری تعالی دے ذکر دا مخلوق حمد وقتی عارضی فانی دے اور محامد دا باری تعالی غیر فانی ابدی دائمی دی جگر اخلاص شوان لیکن منگوی چھ دلتا مراد دا الافلام نا الافلامی عہدی دے او استغراقی نہ دے چل اسلام عہدی شو نو مراد تن اغا معہود صفات در رب مراد دی نو الحمدللہ صفات الوہیت اغا صفات معہود چ متعلق بذات اللہ تعالی دی خاص اللہ لردی اس جگہ اخلاص آدھا کہ تو اچھ دا مولی سے دیر لوی عالم دے دیر لوی دا سرے دیر سخی دے دا خستہ قاری دے حافظ دے نو کوا کنا دا خود مخلوق صفت دے الحمد کی مراد سر تخصیص تا محامد دا اللہ دے چلا پخپل حمدنو کی یکتا دے دا سوک شریک نشتے دے نو الحمد للہ مسئلہ شو تمام حمدنا دا الوہیت خاص اللہ لردی لیکن شیخ القرآن بمعنی کلا سو صفات دا خدای توب اللہ لردی نو جاکر اخلاص شو دا دا مولانا حسین علی نور اللہ مرقدو قیدا نو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره الحمدللہ جملہ اسمیہ دا نحمده دا اس جملہ فعلیہ راوڑلا دے کے اشارہ ستا دا الحمدللہ کے اشارہ دا کہ اللہ دا صفات الوہیت مستحق دے
چې الله صفات اولویت مستحق دی، نو ما او تعالی سپکار دی نحمده س جمله فعلیه راوړله چې موږ د الله صفاتونه بیانو. او جمله فعلیه کې اشاره ستو ده، تاسو ته پته د علماء چې دا فعل دلالت په حدوث کې په دوام باندې کوي، دغه حدوث او په تجدد باندې کوي. نو چونکه د الله پاک حمدونه چې دي او د الله صفات چې کوم دي یا د الله نعمتونه، دا خو روز مره انسان ته ملاويږي. اګوره موږ وسودو کنه دغه یو مستقل د خدای نعمت چې موږ له خوب راويسته پایسه زموږ دماغ مطمئن شل، نو بیا موږ ویښ کړو، نو دا یو مستقل نعمت الله پاک دی چې دا خوب نه بیداری نصیب کړه. بیا موږ کتاب حدیث ته کینولو، دا مستقل نعمت تباری تعالی دی. نو هر یو نعمت د الله کریم طرف نه په مخلوق باندې څه بیا بیا نعمتونه کیږي. نحمدو کی فعلی جمله راوړله اشاره ده چې څنګه دغه په نعمتونو کې تجدد دی، دا چې زموږ طرف نه دای په تشکر کې هم تجدد دی. الحمدلله تمام صفاتون د اولویت الله لردی. نحمده چې موږ بار بار دغه حمدونه بیانو، زکه چې هغه موږ باندې بار بار نعمتونه را رسي. ٹھیک شو بھائی، الله الله. اوس دا نحمده کې دا جمع راوړی، دا مفرد نه دی ذکر کړي، احمده نه دی ویلې، خو نحمده ویلې دی. نو دې کې دو خبرو ته اشاره ده. یو خدا دی چې هر کار خیر کې بخل مکوا، ځان سره بلوم شریک وا کنه. نو نحمده کې اشاره د اشتراک ته چې ګوره منګه ټول د خدای صفاتونه بیانو، یوازې زنه ما منګه ټول صفاتونه بیانو. یاد داد چې دا نحمدوی راوړ د دفع عجب د پاره کې تعویل چې احمدو زو د خدای صفات بیانو. نو شیطان ګور ډیر بد دی، سړي خرابوي، ته دمر لوی سړی د خدای صفات بیانې دا نور نه بیان. نه نحمدو دفع عجب شو چې منګه ټول. درېمه نقطه علما ذکر کوي چې جمع راوړی دا دې لپاره راوړی دا چې د الله صفات ذکر کول دا د یو سړي وسره نه دی، د یو سړي کار نه دی. نو منګ په اشتراک سره د خدای صفاتونه بیانو، ځکه چې د یو کس نه د خدای صفت نشي ادا کېده. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ٹھیک شو؟ نو ځکه وی چې نحمدو هو ونستعينه ونستغفره. نستعين معنا الله نه مدد غواړو، فسبانی په حمدونو د الله باندې. نستعين راوړه اشاره دې طرف ته دا چې د الله د محامدو پورا حق څوک نشي ادا کوله، سو پوری چې د الله کریم مدد ورته حاصل ني. ځکه نستعينه راوړه چې موږ د یو الله نه مدد غواړو د الله په حمدونو باندې. ٹھیک شو؟ نو د نستعينه کې اظهار عجز دی، او دې طرف ته اشاره ده چې یو بنده د الله د محامدو پورا حق نشي ادا کوله. ورپسې دی ونستغفره، او معافی او بخنه غواړو د الله نه. ولی علماء کرامو دا حمد باری تعالی ادب غواړي کنه. نو اوس کې چې موږ د الله حمد بیانو، خو په دې دوران حمد کې چې موږ نه کومه کوتاهی وشوه کنه، دوران حمد کې چې موږ نه کومه کوتاهی شوي په الفاظ ادا کولو کې، په لهجه کې، یا حالات په اعتبار سره، یا د مکان په اعتبار سره که موږ نه کوتاهی شوي، نو موږ وی چې ونستغفره، موږ بخنه غواړو د الله نه. تاسو خیال دی حمد ګناه نه دی، خو په ادا کولو د حمد په دې طریقه کې موږ نه کوتاهی شوي، نو نستغفره. لکه یو سړی چاته وي کنه چې ډوډۍ اخرى، دا ډوډۍ اخرى، نو دام مطالبه ده چې به ته ډوډۍ اخرى. او یو سړی بل ته وي جی تشریف راوړې، دسترخوان چې کوم دې بچاو دی کنه، تاسو جی تشریف راوړې تناول فرمای تشریف اوريو کوي. پوس کې تا داسې ولې ویل دي موږ چې ونستغفرونه،
موږ نو حق نه ادا کی. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ونعوذ بالله پناه غواړو موږ په نوم د الله سره من شرور انفسنا د شر د نفسونو خپلنا ومن سیئات اعمالنا کار عملنا خپلنا. وردا نعوذ بالله من شرور انفسنا ذکر کو اور پسې سیئات اعمالنا ذکر کو. شرور نفس تکبر دے، شرور نفس ریا دا، شرور نفس کم دے اغا حسد دے، شرور نفس اغا کینہ دا، شرور نفس اغا ترک اخلاص دے. کیا اللہ پاک کے چرپدی بیان دا حمد کے منگ نصر ریا شوی یا اخلاص ترک شوی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا کہ چه زنگ پا دے نفس کی صدر ریا تصور پیدا شوی یا پا اخلاص کے سکمی راغلی وی نو اللہ منگ دیغین پناہ وارو. ومن سیئات اعمالنا او منگا پناہ وارو پنم دا اللہ سرا دا ناکار عملون اخپلونا. ناکار عمل بسی ہر اگا عمل دے چا اگا دا اللہ خوخنی مثلا یا ہر اگا عمل دے چا دا غیب ادا کولو کی طریقہ اور د کیفیت نقصان وی نہ تسیات اعمال وی لکی کنا چې هنګس بخیلی وکړه یره چې په کتاب کې ما سره بل سره نه کینی دا زمونږ بد عمل کنا. نو کې موږ دی کتاب په دی خطبی بیانولو کې موږ نه سو کوتایان شوی نو الله پاک شر د نفس نه چې کینه دا هغه ترک دی اخلاص دی هغه ریا دا یا هغه سیئات اعمال دی چې هغه بخل دی کنا یا پا حمد ادا کولو کے کوتاہی دا الفاظو دا نو سیئات اعمال نچدے منگا پناہ وار. ٹھیک شوا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. گورے علماء کرامو من یهده اللہ فلا مضل له دا من موصولہ دے و یهده دا سلہ دا او دلتے ضمیر ذکر کرے دے اور اس تو من یضلل کی ترک ضمیر کرے دے التم سلہ موصول دے من موصول دے یضلل سلہ را خو پا اول کی یهدیہی کی ضمیر ذکر کرے دے اور اس تو من یضلل کی ترک ضمیر کرے دے. ٹھیک دا کنا. علماء کرام دیتا اشارہ کی چدا اصل کی نحوین و مذہب دے. اللہ اللہ نحوین دا مسلک دے چی پسلہ کی ارجاء دا ضمیر موصول تا دا جائز دے اولا دے او ترکی ضمیر دا سرے جائز دے تو اولا نہ. یہدیہی کی اور یضلل کی ذکر دا ضمیریو کا نو عمل پسو کا پا اولایو کا ترک ضمیر چو کو نو عمل پسو کا پا جائز باندھو کا بس. الک ضمیر ذکر قول اولاد دے او حذف ضمیر دا جائز دے. یہدیہی کی اولاد اشارہ شوا او یضلل کی ستا ترک اولاد نفس اتیان بے امر الجائز ہوگا. نو من یہدیہی ٹھیک شوا چال چ اللہ ہدایت ورکی نو فلا مضل لا ایل سو گمراہ کول نشی او من یضلل فلا هادی لا او چ چال اللہ گمراہ اساتی دا سمانه بکو دی ادب نو هغه ته سو ہدایت ورکولے نشی او کی چال اللہ گمراہ کی نزد چکو مانا کو ما خود دیر دا ادب دا کنا کہ چال اللہ گمراہ اساتی یو سرے گمراہ دی اے کی نابت نشن گمراہ پاتی شد خبر اخلاص ہوا او کی نسبت اضلال اللہ تو کن داب نسبت خالقیو او سبشی مؤثری بشی اما ضلالت چکم دے نو دا انسان اخپل فیل دے خبر اخلاص ہوا. اس دا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له دا جملہ چه دا نو دا معنن دا جملہ دعائیہ دا اور لفظن دا خبریہ حکایتی دا لفظن جملہ خبریہ حکایتی دا مگر حکایت دی خبر کو چه چال خدای ہدایت ورکی سو گمراہ کولی نشی او چې چاله خدای گمراه او سر څوک پیدا تراوستی نشي دا جمله حکایتی اخباری دا ازرائے لفظ لیکن دا جمله مانن دعائیه دا زنت راضی خبرت جمله مانن دعائیه دا اے اللہ منگ پہ ہدایت اساتے اے اللہ منگ دا گمراہ ہے نا بچو ساتے
دا جمله معنن دعائیه ده او لفظن دا حکایتی اور خبری ده. او ایراد دی جمله پستا نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا نا دا جمله ورست راوڑی دا پا دی کی دفع دا یو دخل دا چمانگو شرور انفسنا سیئات اعمالنا نو نسبت تا شر من اخپل نفسنو تا کردے، نسبت تا شر دا عمل من اخپل نفسنو تا کردے. نو پا دی کی یو وهم پیدا شد اگا قدریو دا مسلک چوگر انسان سدے قادر علی الکسب دے اور انسان قادر علی العمل دے، نو گوئے کہ دے خالق الاعمال دے زکا شرور انفسنا زمنگ دا نفسنو شر زمنگ اعمال نو دے کہ یو وهم پیدا کے دا چوگر انسان خالق الاعمال دے. نو فور راغ جملہ ذکر کا چمن یادہ اللہ یعنی انسان خالق نہ دے انسان کا سب دے واللہ خلقکم وما تعملون. نو من یادی کی اشارہ شو چ اللہ خالق دے اور مؤثر دے، اما بندہ چرے نو دے خالق مؤثر نہ دے صرف کاسب دے. شرور انفسنا کی چکم دا شر نفس نسبت نفس تا شوی دے نو دا ازرائے کسب شوی دے نہ ازرائے خلق. ٹھیک شو زکا چ من یاد اللہ اور پس جملہ راوڑلا لپا دفع دوہم. ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ. اقرار اور گوئی کو پدی خبر چ لا الہ الا اللہ شہادتن تکون للنجات وسیلہ. دا شہادتن مفعول مطلق دے موصوف دے تکون صفت دے یعنی اشہد شہادتن من گوئی کو گوئی کول داسی گواہی تکون للنجات وسیلتن چگہ زمنگ دا نجات پارسی شدے وسیلہ دا او دلتا وسیلہ پا ماندی ذریعی سر دا وسیلتن چگہ یو ذریعہ دا ولرفع الدرجات کفیلتن او لپاد اچتولو دا درجات زمنگا کفیلتن سمانا زمیوار دا کفیلہ دا کفالہ دے او کفل ستوی بوج اچتولو تا متضمن تا و زمیوار تا و کفلہ زکریہ. علماء کرام فرمائے چی دا تکون للنجات وسیلتن ندے دا جملہ گور سببیہ دا معللہ ندا دا وسیلہ سبب دے علت ندے زکر چی دا شہادت علت دا دخول جنت ندے بلکہ دا شہادت سبب دا دخول جنت دے و اما دخول جنت پارا علت رحمت تباری تعالی دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ترس براشی کنا نبی علیہ السلام فرمایا چی اس یو سڑے پتاسو کے پخپل عمل سر جنت تنشت لے ہاں کہ جنت تزین پر رحمت تباری تعالی سر بسی چارزو کچھ یا رسول اللہ وانتا ویلہ یتغمدنی اللہ برحمتی ہاں کہ خدای ما دخپل رحمت پقیگا کی واقع جو ٹک دل پر علماء ذکر کے چی دا وسیلہ چکم دے دا شہادت دا سبب دا دخول جنت تے علت دا دخول جنت رحمت تباری تعالی دے. واشهد ان محمدن عبده ورسوله اور اقرار کو پدے خبر چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ اور دے حقیقی رسول دے. برا علماء کرامو پا صفات دا رسول کے پا صفات دا انبیاء کرامو کے صفت مدح رسالت تے عبدیت نہ دے زکر چ پا وصف عبدیت کے خطول مخلوق شریک یو کنا منگم بندیان یو منگ تم عباد ہوئی بدو تم عباد ہوئی خو تم عباد ہوئی پیغمبرم عبد دے پیغمبر رسول دے نو دا خو مقام مقام دا مدح ہو نو رسول رسول ذکر کو عبد مخ کے ذکر کا فکار خدا ہو چو اشہد ان محمدن رسول ہو عبد ہو لیکن چو مقام دا مدح دے او دا پیغمبر صفت خو پا وصف رسالت سر دا اولاو دا سنا پا وصف عبدیت سرا. علماء کرام ذکر کئی چی دا عبد مقدم کرده پر رسالت باندی اشارہ تواضع تا دا اشارہ عجز تا دا اشارہ کسری نفسی تا دا ذکر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا چکل کلمت شہادت منگتا خودلی دا مخپل صفت عبد مخکر آوڑی دی اور صفت رسالتی واشهد ان محمدن عبده ورسولو منگتا مسکویو کنا اشارہ تواضع تا دا عبدیت کے عجز دے عبدیت کے کسر نفسی دا ٹشوا واشهد ان محمدن عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهانت أركانها وجهل مكانها.
ګوره حضراتو صاحب مرقات د دې څلورو جملو په باره کې دا ذکر کوي چې دې جملو ذکر کولو کې مقصد سره ضرورت د بعثت رسالت، ضرورت د بعثت پیغمبر، چې الله کریم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لګلو نو کلا چې ټول دنیا ورته نهایت محتاج و، او چې کله یو سړی یو سیز ته محتاجی کنا نو هغه لپاره چې دغه سیز په وجود سره او په حصول سره خپل احتیاج پوره کی، نو ټول انسانیت رسول وجود ته محتاج، ټول انسانیت وجود رسول ته محتاج، نو چې کله الله د مخلوق احتیاج په بعثت رسول پورا کا نو پکار چې انسان د پیغمبر مکمل اطاعت وکړي. الذي حق رسول باسو چې الله را لګل دي په داسې حال کې چې وطرق الایمان قد عفت آثارها، چې لارې د ایمان قد عفت تاقیس سره مټاوي شوی آثارها نخې داغي. عفت دلته کې په معنا لاندې لیکي ان درست ای معنا مټاو شوی، لکه یو زیت لاروی ورغه لار چلند لاروی چې پای باندې آثار د اقدام او احکاری ناغه ته ظاهره ویل کیږي، او کله چې یو چیز ته لار روانه ده لیکن اغه لار محدود شوی ده، دغه لار کې اثر د اقدام چې کوم دي ختم شوی دي، نو بیا مقصود ته رسیدل ګور سالک تریر مشکل وي. نو دنیا کې د هر انسان رغبت وو الی الله، لیکن الی الله اغلار چوا نو قد عفت آثارها باغی باندې اغي نخي بالکل مټاو شوی. سالکین خواهش وو چې موږ په دې لار تل وکو، خو لار چې ده بالکل مجهول شوی او دغه لاري اثرات بالکل مټاو شو، لګي او پټی کنا او باغی باندې لاري، او چې کله هغه واړول شي نو بیا پته نه لګي چې په کوم لار شي. نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خلار خودلې وا، خو پس طرف عیسی علیہ السلام نقد عفت آثارها، هغه الی الله رسد الله ته دتلو لاري هغه بالکل میټاو شوی، پته نه لګي چې الله به څنګه ملاويږي. وخبت انوارها او رڼاګانې د دین چې کومې وي، رڼاګانې د اسلام خبت مړې شي وي، دیوی بلې شي وي، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام د دین دیوی چې وی هغه بلې کړي، لیکن څنګه چې انبیاء کرامو رفعت شو یا د چا وفات شو او د عیسی علیہ السلام رفعت شو، نو هغه انوار د دین چې دیوی چراغان دی دین چې خبت هغه مړې شو. او چې دې کمره کې بلیږي نو ته خو وګورې چې هغه مقصد مې هغه د مقصود دی ته به زمازان به ورته رسومه، نو چې کله هغه لارې کې دیوه مړه شوه نو ته مقصود ته څنګه ځان رسوي. نو د دین اسلام هغه رڼاګانې نه وي، هغه بالکل میټاو شي، خبت په معنی دیوه مړه کېدو سره ده. ووهانت ارکانها سمانا هغه ارکان هغه رکنونه د ایمان، اے اصول ایمان، ارکان د رکن جمع ده، او دلته مراد ته نشي ده اصول ایمان. اصول ایمان وهانت کمزوري شو، اصول ایمان کمزوري شو. مثلا څنګه الکه د ایمان نوم وو، خود ایمان کیفیت د ایمان هغه اصل دچوا نه بالکل کمزور شو. ایمان کې د خو نور پکې شنو، الله کې د خو وصول الی الله نشو کېده، لہذا اصول ایمان اور مجهول کړه شو، رک کړه شو، ٹھیک شو، نامعلوم کړه شو، سشه مکانها زید ایمان، چې دی ایمان زید به زو څنګه دا به حاصلو څنګه، ځکه چې رڼاګانې مړې شوې دي او هغه آثار اقدام مټاو شوې دي. نو فشیدا صلوات الله علیه وسلامه من معالمها معفا، دا ما موصوله او معفا دا مفعول د شیده ده، او من معالمها دا بیان مقدم د معفا ده، او دا مقدم کړي په دې اعتبار سره دی لوي د بقا د سنا د قافیه د الفاظونه، او دا صلوات الله علیه وسلامه دا جمله معترضه
دعایه د لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. اصل معنی بدا کو فشیدا من معالمها معفا، یہ فشیدها معفا من معالمها، ذکر دا من معالم بیان دا معفا دی. نو فشیدا سمانا تازه کرل، چې دا مخ کې چې څومره دی عفت معنی دا د خبت تا او د وهانت تا او د جهله دا، نو د فشیدا دا ټول ترجمه مکو. اصل د فشیدا لغتن معنی د تشیید نه دا، اور تشیید ستوي پلستر ته وي، یو شی چې بالکل اموار کې فی بروج مشیده چونا گچ. نو فشیده نو مانو کا احکار اکرل، نو فشیده نو بل کرل، نو فشیده نو مضبوط اکرل، نو فشیده نو احکار اکرل. ٹھیک شو؟ نو فشیده نو احکار اکرل، مضبوط اکرل. سیشه ما هر غشی عفا چغه میټاو شو، عفا چې مړې شوی، عفا چې کمزوري شو، عفا چې مجول شو. من معالمها دسنا دغه نه خود دیننا، معالمها نه خود دیننا، ځکه چې معالم جمع د معلم دا، معلم علامی ته وي زید نخي. نو احکار کړل هر هغه شی چې پټ شو د نه خود دیننا. صلوات الله علیه وسلامه جمله معترضه دعایه ده، نو دی الله رحمتنا او دغه سلامتیا دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. وشفا من العلیل فی تایید کلمت التوحید من کان علی شفا. علماء کرام په دې جمله کې علما لیکي چې دې کې دو سیزه دي، یو توي صنعتی جناس یو قاعده ده، او یو توي صنعتی طیباق طاسره. صنعتی جناس دی توي چې ایراد الکلمتین ذکر کول د دو کلمو چې لفظن دواړه هم شکل وي خو مانن جدا جدا وي. او شفا هغه و شفا او اخر کې راځي اعلی شفا. لفظن شفا شفا یو شی دی، لفظن شفا شفا یو دی، دیتا صنعتی جناس وی جنس نه دی. لفظن ایراد الکلمتین متشابه من حیث اللفظ لیکن غیر موافق من حیث المعنی. نو اول کی دا شفا او رستو دا شفا لفظن یو شان لدی خو معنن جدا جدا دی. دا رستو شفا په معنی دا کناری سره دی، او دا مخ کی دا شفا په معنی سره دفع د امراض سره دی، چاغی ته علاج وي. او دی تا سوی سنعتی طباق هم ورتوی، سنعتی طباق ورته هم وی. ساسو خیال لے ورتا. نو اس گورا و شفا من العلیل مانکو پیغمبر علیہ السلام شفا و شفا علاج اکا، شفا ورکڑا لفظی مانا دادا، او دا نسبت با مجازی شی. شفای ورکڑا صحتی ورکا چاہتا من کانا علا شفا، دا من العلیل داغی بیان دے مقدم دے. و شفا شفای ورکڑا من اغا چاہتا کانا علا شفا چوپا کناری دا دوزخ، چالا من العلیل پا کناری دا دوزخ بیمارانو نو. اغا علیل دا علت نا دے، علت تا شرک، علت تا بیمانی دا کفر. نو شفای ورکڑا اغا مریضانو تا، اغا مریضانو تا فی تایید کلمت التوحید. دا فا دلتا پا مانا دا علت سر دا لوجی دا تایید دا کلمی دا توحیدنا من اغا چاہتا کانا علا شفا چوپا کناری دا دوزخ باندے. دا فا پا مانا فا تعلیلیہ شوخا. نو علاجو کا شفای ورکڑا اغا مریضانو دا کفر و شرک تا فی تاییدی لوجی دا تایید دا کلمی دا توحیدنا من اغا مریضانو تا کانا علا شفا چوپا کناری دا دوزخ. تیش دا اقتباس دا قرآن کریم دا آیتنا وکنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها. نو تاسو دا جہنم پا کناری وے، نو مگا تاسو دا جہنم دا کناری نا بچ کرے. نو مانا مرگ او مرگ پا کفر او دوزخ تا داخلی دلو. قرآن راغے و شفا من العلیلی، پیغمبر راغے نو مریضان دا دوزخ تیو، نو اغیل شفا ورکڑے شوا، مانا شفا ورکڑے شوا، نو دا جہنم دا اورنا بچ کرشل.
واوضح سبیل الهدایت لمن اراد ان يسلكها واوضح او پیغمبر واضح کل اخکار کل سبیل الهدایت لار د هدایت وفي روایت سبل الهدایت نو سبیل مفرد د سبل جمع د بعض نسو کې سبل دی نو سبل الهدایت یا سبیل الهدایت لار د هدایت لمن اراد ان يسلكها لپا دغه چا چې اراده کړی دا ان يسلكها چې تل په دې لار باندې وکړي توضیح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وا نو دا خو تمام خلقو دی پاره وا لیکن داغه نه عامل او پاغي عمل کوونکې هم مرید دی ذکر اراده ذکر کخا وکنوز السعادت او نیک بخت دا کنوز په دوه قسمه دي یو کنوز حسی دي لکه سرو سپین یو کنوز معنوي دي چې ایمان دی او نیک عمل دی دلته کنوز نه مراد کنوز حسی مراد نه دي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انجینیر نو چې خلق ته خول چې په دې غر کې معدنیات دي سری دي ځان لوباسه او په دې کې اوس په ځان لوباسه او په دې کې سپین دی ځان لوباسه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومو ناغه الله را لګل سره پاره کنوز معنویو خورولو د پاره چې ایمان دی و اظهر کنوز السعادت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم احکار کړ خزانی د نیک بختۍ چا خزانی معنویه دی لمن لپاره داغه چا قصد ان یملکها چې چا قصد کړو چې مالک د دې خزانو شي یعنی سمانا چې کوم سره مرید د ایمانو هغه د پاره خزانه د ایمان احکار کړي چاله کو دا ګوره خزانه د ایمان دا او دا حاصل کړي جنت ملاش ٹھیک بعد فإن التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه اما بعد اما شرطیه ده اور عام طور سره چې دا ذکر کیږي نو تفصیل لپاره د تفصیل بعد الاجمال چونکه مخکې اجمالاً بسم الله اور حمد و صلات ذکر شه بیان شه نو داغینا پس اما بعد صاحبی کتاب ذکر کئی اما بعد ذکر کولو کی مصنف رحمہ اللہ اتباع دا حدیث مقدس کړي دا چې عام طور سره عادت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داو چې کله به پیغمبر علیه السلام سره اهم خبره کولا نو حمد و صلات نه پس به اما بعد ذکر کو دارنګي مصنف علیه رحمت حمد و صلات ذکر کو نو اما بعدو دای ورپسې راوړه او دا دې سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور عادت پیغمبر علیہ السلام او دا سلسله په حدیثو کې تقریبا ډیر راغلی دا مثال په تور سره یو روایت وګوره دا صفحه 27 وشتم صفحه باب الاعتصام بالکتاب والسنه دا باب دویم نمبر حدیث تے حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ چان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اما بعد یعنی پس حمد و صلات نا پیغمبر علیہ السلام فرمائے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ غور کتاب او غور خبر دا اللہ قرآن دے عادات پیغمبر علیہ السلام ذکر دا اما بعدو پس سنو پس حمد و صلات نا ذکر حمد و صلات نا پس مصنف اما بعد راوڑا اور محدثین حضرات فرمائے چی اول من سننا کلمت اما بعد فهو داود علیہ السلام په دنیا کې چې چا اولا
د خطبه نه پس ته کلمه یعنی حرف د اما بعد ذکر کړی دی نو داؤد علیہ السلام دی اور قرآن پاک الله د داؤد علیہ السلام مدح کړی دا چې وآتیناه الحکمت وفصل الخطاب نو موږ ورته حکمت ور کړی دی حکمت سره فصل خطاب ور کړی دی یعنی هغه فیصله کن انداز د گفتگو ور کړی دی اور هغه دغه دی چې خپل کلام هغه سی کلام دا متکلم چې دی هغه واضح وی او فصاحت نه ډک وی اور اما بعد په فند احادیث او په معانیو کې راځي س الانتقال من اسلوب الكلام الى اخره د یو کلمې یند یو طریقې منتقل کېدل بلتا د انتقال د یو اسلوب نه بل اسلوب تا د دې په مابین کې اما بعد راوړي مخ کې چونکه حمد باری تعالی ذکر شو نو اوس غرض د مشکات دا لیکلو ذکر کړي صاحب مشکات غرض د لیکلو د مشکات ذکر کړي چې چونکه دا کتاب خو مخ کې په دنیا کې وو په نوم د مصابیح او سنت سره بیا د مشکات جوړولو او د مشکات لیکلو د دې د تالیف فایده او مقصد څه دی نو د دغه ذکر کړي اوس ګوره علماء کرام د اما بعد وکانه کتاب المصابیح دیجه پوری اهمیت د حدیث ذکر کوي صاحب کتاب چې علم حدیث چې کم دینو دا ډیر مهتم فن دی او ځکه چې د قران کریم تشریح ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع چې ده نو دا بغیر د فن د حدیث نه نشي حاصلېدلې نو دی یوې کرخه کې د فن حدیث اهمیت بیانې نو دی وی چې فن تمسک بهدیه بشکا منګل لګول په طریقې د پیغمبر علی السلام التمسک منګل لګول عمل کول په کلکوالی سره هغه ټینګول لا یستتب بتشدید الباء او د دې غنی ترجمه دي یو دوه خودی لیکلي دي چې لا یستتب لا یستقیم ولا یستمر یعنی هغه قائم کې دی نشي هغه صحیح کې دی نشي هغه باقی نشي پاتې کې دی او درېمه ترجمه هغه ډیره اسانه ده چې دا د چې لا یستتب نشي اسانه ده نو استتباب استقامت ته هم وي استمرار ته هم وي بقا ته هم وي اور اسانول ته هم وي لا یستتب نشی اسانے دے یا قائم نشی پاتے کے دے یا صحیح نشی گرزے دے الا بالاقتفاء مگر پتابداری قول سرا اقتفاء د قفا نه دی او قفا اخر الشی توي لکه سټ توي کنه نو چې چا پسې روانه چې کله یو سړی چا پسې روان وي نو دې ته اقتفاء وي اتباع وي نو بالاقتفاء مگر په اتباع سرا دسه لما صدر من مشکاته اتباع په سیرت د پیغمبر علی السلام نشي اسانه دی مگر په تابعداری کولو لما د هغه حدیث د هغه هدیه صدر من مشکاته چغه صادر شوی دی د مشکات پیغمبر علی السلام نه او دې تاسو په فن کې براعت الاستهلال وي نو اوس مشکات نه مراد څه دی سینه ده ځکه چې مشکات ویل کېږي ست القوه فی الجدار هغه طاقت وي چې په یو دیوال کې وي مشکات ست القوه فی الجدار هغه طاقت چې په دیوال کې دی نو دا سینه چې دا نو دام د انسان په دی بدن کې پراته ده سینه پورا بدن انسانی کل جدار شو او صدر انسانی کل قوت فی الجدار شو اور چونکہ دا قوه دا طاقت چې کوم دی دا د رڼا دا حفاظت او د هغې د زیاتوالی اور د هغې د قویت لپاره یو بهترین آله ده نو دارنګه دا سینه چې ده نو دا د علوم قرآنی دي کې علوم حدیث دي احادیث دي دغې د قوی پاتې کولو دغې د حفاظت لپاره یو بکسه ده او دلته کې مشکات نه مراد صدر رسول صلی الله علیه وسلم دی فم رسول صلی الله علیه وسلم دی قلب رسول صلی الله علیه وسلم دی نو عمل په هدیه د پیغمبر نشي اسانه دی
مگر پتابداری کولو د هغه احادیثو صدر من مشکاته چې خارج شوی دي سینې د پیغمبر علی السلام نه، زړه د پیغمبر علی السلام نه، فم د پیغمبر علی السلام نه. اگر چې مشکات محدثین بمانه قلب وی، بمانه فم وی، بمانه صدر وی، هو اخذ صدر هنا اولا اے من صدره صلی الله علیہ وسلم. والاعتصام بحبل الله لا يتم الا ببيان كشفه. والاعتصام او دارنگی منگل لگول بحبل الله پر سید الله باندې، حبل پڑی توی د الله په پڑی باندې. اور مراد دلته کې د حبل نه مراد قران دی، او قران کوم د قران ته حبل ویل دی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله په قران باندې چې دې منګل اولګوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې حبل الله القران دی الممدود من السماء الى الارض. اور قران ته حبل ولی ویلی دی، دې لپاره علما کرامو دا پڑھے نه دي، دا آله د رصد د مقصود تا، آله د رسیدو د مقصود تا. لکه یو سړی نابینا وړون دی اور هغه دی دروازیل نه وتل غواړي اور داغي څوک راهبر نی، نو کې هغه وړون ته پړې اوتړي او ورته چې په دې پړي سره سره ځا نو چرې به دې خطا نشي. نو حبل آله د رسیدو د مقصود تا، اور مقصود د عبادت چې دی هغه حصول د رضا د الله دا، بغیر د قران نه حاصل دی نشي. نو حبل آله د رسیدو شو مقصود تا. یا دا حبل دا څه دی، دا یو ذریعہ د آسان دا مقصد خپل تا، ځکه قران ته حبل ویل دی. نو قران باندې عمل کول لا یتم نتامیگی الا ببیان کشفه، مگر په بیانولو د وضاحت ته قران سره. او وضاحت ته قران بس سری اے من السنت الا ببیان کشفه من السنه، مگر په ذکر کولو د وضاحت ته دی قران پس سره په حدیثو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره. لکه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. نو اوس د قران وضاحت هغه محتاج دی بیان تا، اور بیان د چا د پیغمبر علیه السلام، او د پیغمبر علیه السلام بیان نه دی مگر حدیث دی. نو عمل په قران باندې نه تامیږي مگر په بیان د حدیث سره، اضافت بیان نو په بیان د حدیث سره. نو حدیث به ویو، نو په قران به عمل شي آسان.